इसका रिमांड पूरा कर लो, हर चीज भेज दो, ठीक है, घर पे भेज दो, इसको पैसे पूरा कर। تاسو چې ما سره دا ماشومانی نه نو دا د نشتی لومډي دي د ملنګ جان نومي یو کس دی او هغه د کچې ډاکوانو بوتلی دی نو د دوی بدقسمتي د دې ماشومانو دا ده چې الیکشن نشته ګینې اوتمانځو کې هغه یو کس و فضل خان به ویل ما راوسته او ایمل خان به ویل ما راوسته زه سوال کوم دې ډي پي او صاحب ته که تاسو سره نفري کمی موږ به ولنټیرلی تاسو سره ټوپکې والو او هلته بر سره لاړ شو خو نوره ماته پته ده چې ریاست دومره کمزوری نه دی چې هغه یو سړی نشي راوستی نو زه سوال کوم دغې واکدارانو ته ډي پي او صاحب ته ډي سي ته آی جي صاحب ته او څومره چې دلته ادارې دي هغوی ته دغه سوال کوو منت ورته کوو چې د دې ماشومانو د پلار د ملنګ جان هغې نه اوس تاسو نه څومره ډیمانډ کوي 2 کروړه 2 کروړه روپۍ ډیمانډ کوي نو تاسو ما ته ووایئ چې د دې غریبانانو پلار به 2 کروړه روپۍ د کم ځای نه راوړي 15,000 روپۍ دا په فارم کې نوکر دی د هغه تنخوا د 15,000 باندې نن سبا ماشومان په هوټل کې هم کار نه کوي خو زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ کوم خلک پاس کړي دي د تبدیلۍ په نوم باندې نو هغه د غم نشته دی ګینې په دې 400 کې دا ټوله تحریک انصاف ګټلې ده دلته د دوی یو ام پی ای دی ابتهار ستاسو ام پی ای دی که نه زه دغه ابتهار ته وایم چې ته دې غریبانانو برناخه پاس کړي او تاسو تاله چې دا دومره منډیټ درکو د دې دپاره چې ته به د دې د ماشومانو تپوس کې نو زه ابتهار ام پی ای ته وایم چې ورشه او د دې ماشومانو تپوس وکړه که نه بیا به موږ راځو دلته پریس کلب کې به احتجاج هم کوو او بیا به موږ نه څوک ګیله نه کوي نو زه یو ځل بیا د 400 ډي پي او آی جي صاحب ته ټولو ته اپیل کوم چې ملنګ جان د نیستې لونډې چې دا وخت کچې ډاکوانو د پیسو دپاره ګیر کړی دی 2 کروړه روپۍ ډیمانډ کوي نو 2 کروړه روپۍ یو سیاسي سړی نشي پیدا کولی نو د دې ماشومان به چېرته پیدا کړي ډېره مهرباني الله مخا د وبال